بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پېښور غږ سره زه یم ستاسو کوربه سید شبیر شاه. ګران کتونکو، کووډ 19 دویم لهر د وخت پوره خیبر پختونخوا پوره پاکستان کې دوباره شروع شوی دی. په د کووډ 19 چې کله دا سٹارټ شو نو ټول وړاندې چې کوم خلک د کووډ ټول نه زیات ښکار شو، ډاکټر، نرسز، پیرامیډکس، هسپتال طبي عمله، بیا په ګڼ تعداد کې ډاکټرز چې دی د هغې شهادتونه 21 ډاکټران شهید شوي دي، همدغه شان نرسز، همدغه شان پیرامیډکس شهید شوي دي. دې وخت زه چې چېرته موضوع یم دا د پاکستان هغه طبقه ده د پاکستان د طبي عملې چې موږ ورته نرسز وایو. دې وخت د پوره خیبر پختونخوا نه نرسز پېښور کې راغونډ شوي دي. دریم آل KPK نرسز کنونشن دې وخت روان دی او ینګ نرسز اسوسییشن، نور پروونشل نرسز اسوسییشن دی لخوا د نرسز چې کم کردار دی، کم خدمات دی، دا ستاینه دي کوي. نننی اجلاس دې وخت د دې کنونشن دې وخت روان دی. نننی پروګرام کې نرسز سره به خبرې کوو، د دې تحفظات به ورو، د دې مسایل به ورو او تپوس پتې کوو چې کوم مشکلاتو ښکار دي ګورنمنټ نه، دې څه تقاضې لري ګورنمنټ نه، څه غوښتنې لري، د دې خدمات، د دې ایکسپیرینسز کووډ حوالې سره دې نه تپوس وکړو. نننی پروګرام دې دا ویلي دي چې مشر مېلمه د صحت وزیر به وي، لیکن تر دې د صحت وزیر نه راغلی. که راغلل نو کوشش به دا وي چې صحت وزیر سره هم خبرې وکړو او تپوس پتې کوو چې ولې یو داسې د دې خلکو اکه شان ستاینه نه کېږي. د کې شک نشته چې ضلعي سطح باندې د دې پروګرامونه شوي دي. خپل چې کوم YDA PDA او همدغه شان GHA لیول باندې دي خپل د ډاکټرز د نرسز ستاینه کړې. حکومتي سطح باندې اکه شان د دې پذیرایي نه ده شوې. دینه به تپوس کوو، د دې ایکسپیرینسز به تاسو سره به شریک کوو په دې پروګرام. دې وخت کنونشن روان دی. کنونشن کې په ګڼ تعداد کې دې وخت نرسز هم موجود دي، طالب علمان هم موجود دي. دې وخت موږ سره یو طالب علم چې نرس جوړیږي لګیا دی، عروج بھی موږ سره موجود ہے. عروج، کیا سوچ کے اس پروفیشن میں آئی ہیں؟ آئی لو نرسنگ اینڈ مجھے بہت پسند ہے، خود سے دل سے پسند ہے، کیونکہ میں رسپیکٹ کرتی ہوں نرسز کی اور یہ بہت اچھا فیلڈز ہے. اگر ہمارے پاس نالج ہے، اسکلز ہیں اور اگر ہمارے پاس لائسنس ہیں تو ایک پرفیکٹ نرس ہم بن سکتے ہیں. نالج میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نالج مطلب تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. نالج میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہمارے پاس ایتھکس کتنے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم بولتے کیسے ہیں، ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو تبھی ہم ہوگا. ڈو رسپیکٹ اینڈ ٹیک اٹ رسپیکٹ. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نرسز ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کریں اور عزت کریں اور سب ایک دوسرے کے کرتے رہیں. نرسز کو دیکھ رہی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ کووڈ کا شکار ہوئی ہیں اور خطرناک ماحول میں انہوں نے کام کیا. ڈر نہیں لگتا ان کو دیکھ کے؟ نہیں، مجھے بلکہ خوشی ملے گی کہ میں جب کام کروں گی اپنے ملک کی خاطر، میری جان بھی چلے جائے تو مجھے خوشی ملے گی. یہی جذبہ ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے یہ کویشچن کیا، کیونکہ یہ سخت حالات میں کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح پھر خدمت کریں. جی بالکل، انشاءاللہ. اور میں اپنے ٹیچرز کی بہت زیادہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹیلنٹڈ بنایا ہے اور اتنا دل میں جذبہ پیدا کیا ہے کہ میں ایک پرفیکٹ نرس بنوں. تھینک یو سو مچ. مہربانی. کووڈ حوالے سره خبره کوو نو ما چې کوم هسپتالونو ذکر وکړو، آی کې LRH، KTH، HMC ډېر لوی کردار او زیاتره پیشنټس ریفر کوي هم دې هسپتالونو ته. موږ سره دې وخت د LRH سره تعلق لرونکي نرسز موږ سره موجود دي. ای سره به لغونته زموږ میلمه نرسز ای سره لغونته خبرې کوو. عادل موږ سره موجود دی. عادل، مننه. LRH په فرنٹ فوټ باندې دې وخت چې کوم کووډ خلاف چې کوم جنگ کې فرنٹ فوټ کردار دی د LRH دی. لغونته خپل د لاست ایکسپیرینس چې کوم فرست لهر کې شروع دویم لغونته خپل ایکسپیرینس شیر کړئ موږ سره. ایکسپیرینس خو زموږ غټول نه مخکې ول تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ راغلی د پروګرام کې شرکت وکړو. تاسو دغه وکړئ چې لکه د نرسز د پروګرام موږ د دې باره کې دی چې لکه موږ کووډ کې د کم نرسز ډیوټیانې کړي دي د هغو د اپریسیشن لپاره دی چې هغوی اپریسیټ کړو، ځکه چې حکومت خو ټیک دی لکه زموږ دپاره که ډېر عرصه دومره خاص څه نه دي کړي د کووډ کې. او لکه دا موږ خپل یو اسوسییشن دغه دی هغې موږ ټول یو غونډه کړې ده. موږ وایي چې زموږ د دې نرسز چې څومره آل اوور KPK چې څومره دي د دې لږ اپریسیشن وشي چې کووډ کې دوه ډیوټیانې کړي دي په دومره سخت حالات کې خپل فیملي خپل واړه ټول یې هېر کړي دي او هغې کې موږ ډیوټیانې کړي دي. لکه نو حکومت خو ټیک ده لکه هغه خو به خپل دغه ډېر صحیح کړی وي، خو لکه دومره اپریسیشن هغو نه دی کړی لکه څومره چې په کول پکار دي، ځکه چې د فرنٹ لایټ واریر زون. کوم ځای سره تعلق؟ سوات.
سوات اوس خو درته ډي ایچ ار ایچ راوستو اوس چې خبر دې زیات وکړ ډایرکټ سوات ته ټرانسفر کوي نو بس هغه سوات ته خو به مونږ خوشحاله شو خدمت بیا به هم کوو خدمت به بیا هم کوو خدمت نه اگر جی اختلافات دا نرسز وائی ڈی اے پی ڈی اے یقین کوي کنه جی اختلافات ګورنمنت سره د دی وی ایم ټی آی لیول باندې ډي ایچ ار چې قوانین لیول باندې او چې تاسو کوم وی خدمت بیا هم کوو دا ډېر غټه جذبه ده جی خدمت نه خو مونږ سر نه راکړو ځکه چې دا قوم یو دغه دی څنګه چې آرمي والا په بارډر باندې ولاړ دي داسې مونږ هم په فرنٹ لاین باندې د خلکو دپاره داسې ولاړ یو हेल्थ मिनिस्टर से उस पर रहा بس ویټ ورته کوو چې हेल्थ मिनिस्टर से वेट को الله دې وکړي چې کرا نه وو دا ډېره زیاتې به وکړي دا خو ستا خامخا دې لپاره راتلل خو ډېر زیات ضروري دي دا ستا سټیک هولډرز دي ته په دې راځې رضان به رارسې موږ سره یو بل فیض علي خان د ایل آر ایچ سره تعلق لري همدې جنګ کې دوی هم کردار ادا کړی ایل آر ایچ کې څومره نرس چې دي دې نه متاثر شوي لږ دې حوالې سره ووایه ستاسو ترجمان او انتظامیه موږ ته اګزیکټ خبرې نه کوي خو موږ اندروني کهانیانې را پیدا کړو چې دومره خلک متاثره دي سر که زه ورالو ګورم په ایلاریج ته پیشنټ ریشو دومره زیاته ده چې زما په خپله په ایمرجنسي کې ډیوټي ده دونه پیشنټ راځي او د هغوی بالکل کیر چې دی هغه د نرسز په لیول باندې بالکل صحیح طریقه باندې کیږي او انشاءالله موږ د خپل عوام سره ولاړ یو او موږ به د حکومت نه یا دا به موږ څه وڅو ګیلې کوو موږ د حکومت نه ګیله نشته په دې خن نشته چې هغه موږ له سپورټ نه دی شي راکولی او نه یې موږ له چېرته اوسه پورې هلته هغه سپورټ ورکړی دی موږ به د نرس به حیثیت نرس موږ به انشاءالله ولاړ یو او موږ به د خپل عوام د غریب عوام به موږ چې څونه زموږ نه کېږي ځکه چې غټ خلک خو ځان نه غټ بارمل ته ورشي یا څوک نارت ویسټ ته ورشي څوک ریمایي ته ورشي پیسې سره یي غریب خلک چې دی هغه ور خو غریب له پکاره چې موږ هم سپورټ کړو موږ به انشاءالله د د کیر هغه به موږ وعده کړې ده موږ د هغې هله پوچوت کړی دی انشاءالله موږ به د هغې بھرپور مظاهره کوو موږ به د هغو لپاره قربانیانې ورکوو دا فیس چې کومه خبره وکړه که نه چې ګورنمنټ طرف نه هم سپورټ نشته په د کورونا کې بل خوا دی به اوس فیس په خپله خبره کوي سیکیورټي ایکټ حوالې سره چې دی خبرې کوي که نه پیشنټ سره چې کم دا نور د هغه چې کم تیمارداران چې ورسره راشي که نه او حل ټکول جدا دي برداشت کوي ګورنمنټ ته ستړي شو چې به دا سیکیورټي ایکټ موږ له جوړ کړی چې دې قانون لاندې کم از کم چې هغه کس چې کم پیرامیډکس نرسز او ډاکټران وهل ټکول کوي زدوکوب کوي نو هغې حوالې سره یو سترانګ قانون خو وي سیکیورټي ایکټ سر زموږ سره چې زیات تر دی هغه فیمیل دي او د فیمیل او د میل نرس چې دی هغه د اوسه پورې چې په خیبر پښتونخوا کې پہچان نشو کولی موږ به وي موږ میل نرس شو هغه به وي مړه وي نرس څه شی دی موږ له چا دا سپورټ نه دی او انشاءالله موږ دا واینې والا او زموږ صدر زموږ سرجي هغه دا په موږ کې اویرنیس پیدا کړی په خیبر پښتونخوا کې چې د نرس یو پہچان یې جوړ کړی دی انشاءالله موږ به خپل نرس پہچان جوړو او سپیشلی موږ به د خپل نرس چې څونه زموږ نه کېږي موږ به هغه اپریشیټ کوو او موږ به مخې ته ځو او چې د پیشنټ سره څونه اټینډنټ راځي نو هغوی موږ ته بدې خبرې هم کوي او زموږ د فیمیل نرسز چې دي په هغو باندې ډېرې کنځلي ورته هم کوي هر څه کوي خو موږ بیا هم برداشت کوو ولې زموږ کیر دی زموږ پیشه ده موږ به انشاءالله د هغې لپاره موږ لپاره وائی ډي اے وائی این اے دواړه برابر دي څنګه چې وائی ډي اے خپل کردار ادا کوي پازیټیو کردار عمره کشان موږ د وائی این اے نه هم غواړو چې وائی این اے هم د کشان پازیټیو کردار زموږ مدد چېرته ضرورت ده موږ انشاءالله تاسو سره یو بس انشاءالله موږ د خپل د پیشې نه ډېر زیات مطمئنه یو او موږ دا فخر سره وایو هر چا سره په خپل تعارف کې هم دا خبره کوو چې موږ میل نرس یو ځکه موږ د دې چې موږ خپل تعارف ته میل نرس په حیثیت ونه کړو نو موږ هېڅ هم نه یو نو موږ د حکومت نه هېڅ ګیلې نشته حکومت په خپله پساو دی موږ په د حکومت نه ګیلې نه کوو نه د وزیر اعلی نشته وزیر اعلی زموږ د ملکنډ ډویژن دی موږ له نه سپورټ راکړی دی او نه کاول پرویز خټک صاحب یا اوس د حکومت دی نو هغوی صرف ته خبرو پورې دي نور عملي کارکردګي هېڅ نشته زه د خپل د عوام نه دا توقعات ساتم چې انشاءالله برپور زموږ سره ودرېږي او موږ به انشاءالله د هغو کیر کوو د غریب عوام چې څونه زموږ د ایلاریج چې څونه د کې ټي ایچ چې څونه چې ګورنمنټ هسپتالونه دي انشاءالله هغې ته د غریب خلکو اپروچ دی انشاءالله موږ د هغو کیر لپاره موږ تابعدار یو او موږ به خپلې قربانیانې خو د هغو کوآپریشن به هم زموږ سره پکار وي ځکه چې زموږ خیال هم وساتي او موږ د هغو د عزت خیال زموږ دی او زموږ د عزت خیال د هغو دی بیسٹ وشز دي زموږ تاسو ته بیسٹ وشز دي الله تعالی تاسو کوم د کشن کامیاب کړي او خدمت کوي د عام خلکو بالکل چې موږ سره د خیبر ټیچنګ هسپتال یو نرس موږ سره موجود دی سره به خبرې کوو څه ویل غواړئ به جي مرګ وروسته تاسو خبرې وکړئ تاسو څه ویل غواړئ
زمونږ ملګرو هم ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې وکړې او موږ حکومت ته صرف یو خواست کوو چې زمونږ سره انفارچونیټلی په هسپتالونو کې نرسز چې دي ډېر زیات شارټیج دی. په یو سټاف باندې کم از کم 15-20 پیشنټ دی. نو موږ صرف حکومت ته زمونږ دا خواست دی چې کاینډلی هر څنګه چې نو زمونږ نرس چې دي هغه ډېر زیات کمی دی په هسپتالونو کې. نو دیو هر ټایم ډاکټرز پیرامډیک سټاف برته کې موږ نه وایو چې هغه هم کمی دی، خو موږ دا د حکومت نه یو درخواست کوو چې نرس چې دي هغه ډېر زیات کم دي او د زمونږ پیشنټ چې زمونږ تقریبا په یو نرس باندې 3-4 مریضان 5-6 مریضان په یو نرس باندې هسې بیسیکلی په یو نرس باندې یو مریض دی په آی سی یو کې. زمونږ نرس آی سی یو کې تقریبا کم از کم په یو پیشنټ باندې 10-12 مریضان دي. نو اب 10-12 مریضان څنګه اټینډ کړي؟ نو که ساري که موږ د حکومت څخه دا ریکویسټ دی چې کاینډلی څومره زمونږ نرسان دي هغه د نوې بھرتیانې وکړي او د ایم ټي آی په صورت نو په ډي جي په صورت باندې، ځکه چې زمونږ زیاتر نرس چې کوم دي هغه بې روزګاره دي یا دغه دي. نو زما د حکومت دغه ریکویسټ نور ټول زما ملګرو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، نور څه نشم ویلی غواړم. دا تاسو کومه خبرو کا دا مرګره ډېر امپورټنټ خبرو کا اوس ایم ټي آی سره اختیارات دي، نوې قانون راشي نو بیا اوس هسپتالونو خود مختار کړل. اختلاف یا د په حق کې ایو جدا ډیبیټ دی ته نشو ته نن چونکې د نرسز د ستاینې لپاره ټول راغون شوي دي، تعریف لپاره راغون شوي د دې خدماتو چې کم تعریف ته لپاره راغون شوي. لیکن بهرحال نرسز شته دي څنګه چې د موږ د مرګري خبرو کا چې هاسپټلز کې د وخت اشد ضرورت شته دی د نرسز. لیکن بهرحال ایم ټي آی ایکټ لاندې د خپل دایره کار دی آی لاندې دی کار کوي. لیکن اوس صورتحال داسې چې کم نوې قوانین راغلي دي آر ایچ ای ډي ایچ ای آی لاندې به هم دي اوس نرسز به کوي. هغه قانون کله اکټیو کیږي او چې د مختلف علاقو نه تعلق لرونکي سوات، دیر، کالام، مانسیرا، هغه هزاره ډیویژن وي، هغه ملکن ډیویژن وي، هغه جنوبي اضلاع وي، دغه ځای خپل آر ایچ ای ډي ایچ ای وي آی لاندې به دای خپل هایرینګ به کوي. نو زیات نه زیات نرسز ته به روزګار ملاویږي. ول چې په ګڼ تعداد کې نرسز د وخت بې روزګاره دي. قوانین د راولي اوس موږ د قوانین په حق کې او موږ دا غواړو چې قوانین راشي، ښه قوانین راشي، خلکو ته روزګار هم ملو شي او کم از کم د دې تحفظ هم دی وشي. میل فیمیل نرسز د دې کردار د ستاینې وړ دی او دغه خدمات په فرست چې کم لهر راغلو آی کې هم دی ادا کړو. اوس هم په هاسپټلز کې په کلینکس کې اوس هم دی موجود دي. موږ سره یو بل نرس موجود دی سره بل خبرې کو لوګون دی پہلا وړم خپل تعارف وکړي. پښتو کې بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام کوثر نیاز ہے اور وائن ہے کے پی کے چیئرپرسن ہوں. اچھا پختو کے بتا سنا کوشچن بتا ذاکم اوورال چې کم کردار ہو سګنه گورنمنٹ لخوا اکشن پذیرائی ملو شو نرسز ته خصوصي توګه باندې زه خو د ګورنمنٹ د طرفه زویم چې نرسز ته هیڅ پذیرائی نه ده ملاو. همیشه دی ډاکټرز چې دی هغه دغه کړي دي مخکې کړي دي او نرسز دپاره یې څه هم نه دي کړي، نن یې هم څه نه دي کړي. خو امید لرو چې نرسز به بیا هم د خپل کار نه وفاداری کوي او هغه به نه کوي. دیکھیے شک نشته چې نرسز خپل کار سره وفاداری کوي. ډاکټرز شهیدان شول، د نرسز هم د کشان شهادتونه شوي دي او دا دیکھیے شک نشته چې د دې کردار هر چا تعریف هم کوي. دی وخت صورتحال دی اوس هم مکشان دی جنگ کې تاسو ټول نه زیات مخکې اوس هم هماغه حالات دي، څه بدل شوي نه دي. صرف دا دی چې لږ ټینشن کم شوی دی، مریضان لږ کم شوي دي. خو اوس چې څنګه دا دویم لهر شروع شو نو एकदम مریضان بیا زیات شو. مونږ د حکومت نه امید لرو چې حکومت به مونږ سره تعاون کوي، مونږ به دغسې نه پرېږدي او نرسز دپاره دی سپیشلی نرسز دپاره دی څه د پیکیج اعلان وکړي. مونږ د حکومت نه دغه امید کوو. مهرباني مننه. په دې کووډ جنگ کې ټول نه زیات چې کوم هاسپټل متاثر شوی دی هغه ظاهري خبره د ایل آر ایچ ډاکټرز نرسز پیرامیډکس هم د کشان د خیبر ټیچنګ هسپتال اوس هم په دې لاست 2 ویکس کې چې کوم کیسز رالل د مختلف وارډز ډاکټرز نرسز متاثر شوي دي. آی کې ټي ایم اوس دي، آی کې رجسټرار، سینئر رجسټرار، جونیئر رجسټرار نرسز هم کې متاثر دي. موږ سره یو بل نرس موجوده دی الریډي د کورونا وایرس چې کم پیشنټس خیال به دي ساتل دي په خپل هم متاثر شي. دي سره بل خبرې کو لغون دي جی پهلا وړم خپل تعارف وکړي او بیا
تاسو په پهله چې کم لهر و هغې کې تاسو متاثر شوی د کووډ نه؟ جی جی السلام علیکم زما نوم اختر بی بی دی زه شیرپا هاسپټل کې یم کې ټي ایچ کې چارج نرس اپریشن ټیټر کې زما ډیوټي وي او زما خو د شپې ډیوټي وه د ورځې هم ډیوټي یعنې زمونږ نو زه د یکم نه زما پازیټیو راغلی و او زه پازیټیو راغلی یم کرونا پازیټیو او ډیر زیات لکه د هغې نه تکلیف وي دومره تکلیف وي چې هغه برداشت نه بهر وي ټوټل ټول اډوکې سم خوږېږي او ټمپریچر ورسره سویه ټمپریچر وي نزله زکام ورسره وي او دا ده چې بس سترګو نه اوښکې به ډیر زیات تکلیف وي خو بس الله تعالی پاک انسان له همت ورکوي چې هغه انسان برداشت کړي مورال مو څنګه دی؟ آلریډي تاسو د کووډ پیشنټس مدد هم کړی دی، تاسو خپل فرایض هم ادا کړي دي، اوس مو مورال څنګه دی؟ اوس خو د الله لاک لاک شکر دی اوس خو ډیره ښه یم د خیره سره اوس مې نه هغه تکلیف شته نه راته څه مسله شته دی او اوس مې شکر دی ټیسټ هم ښه دی او د خپل هاسپټل د نرسنګ ډایرکټر نه هم ډېر خوشحاله یو هغه زموږ ډېر کیه کوي زموږ خیال ساتي زموږ تپوس کوي موږ نه دام تپوس کوي چې تاسو پرایویټ روم کې پاتې کیږئ او که نه کور کې یو کمره کې آیسولیټ کیږئ موږ ورته نه جایي چې څوک پرایویټ کې پاتې کیږي خو هلته پاتې شي که نه نو زه خپل کور کې پرایویټ دلته صدر کې پاتې کېدلم جي اوس بیا د خیبر ټیچنګ هسپتال سری خبر هاسپټل وی الته به دا پیشنټس به راځي بیا یو ځلې بیا په ګڼ تعداد کې ډاکټرز او نرسز عمده د کورونا ښکار شو څه ګڼې او دې وخت په هسپتال کې څنګه مورال ده ستاسو؟ بس مونږ خو دا لرو چې مونږ تېر کړو مونږ خو د عوام خدمت کوو د عوام دپاره راغلي یو ضروري خو نه چې مونږ ته وشو نو مونږ به عوام پرېږدو مونږ خو عوام نشو پرېښودی مونږ خو د هغې ډېر زیات خیال ساتو په مونږ باندې ګران دي ځکه مونږ د عوام خدمت دپاره دوباره هاسپټل ته رالو او خپله ډیوټي چې مو څنګه مخکې سره انجام کوله اوس هم هغه شانتې خیال ساتو هم د مریضانو خیال کوو مننه شکریه کووډ نه متاثره وه دا نرس اوس هم مورال اوچت دی اوس بیا به هم عمده کشان د ولس د عوامو خدمت به کوو او کوشش به دې دا وي چې څومره هم داسې پیشنټس راشي چې څوک کورونا پازیټیو وي دا یې عمده کشان خدمت د جاري وساتي हॉस्पिटल ته چې سره موږ ځو ډاکټر خالی چیک اپ وکړي لیکن آی نه پس مکمل ټریټمنټ چې کوم ذمہواری دی ادا نرسز وي د ال ار ایچ خبرو کو نه ال ار ایچ ډېر غټ کردار دی غټ رول دی په خپل په ال ار ایچ هسپتال کې پیدا شوی او کېدای شي چې کوم دې هسپتال ورته چې دا هسپتال چې دا زموږ واحد یو داسې هسپتال دی چې غټ هسپتال دی او په ترهګری کې چې کم کردار د ال ار ایچ دی هغه د بل هاسپټل نه دی عمده کشان په کووډ کې د وخت یو بهترین کردار د ال ار ایچ دی موږ سره د ال ار ایچ سره تعلق لرونکي نرسز موږ سره موجود دي فضل ربی موږ سره موجود فضل ربی مننه د ال ار ایچ تعریف مې وکړو تعریف قابل دی السلام علیکم سر فرسٹ آف آل تھینکس ٹو مشرق ٹی وی چې ستاسو کردار چې دی د مغرب نه تر مشرقه پورې چې دی نو هغه ډېر پازیټیو رولز ادا کوي او زمونږ د نرسز دپاره ستاسو چینل چې دی همیشه دپاره یو پازیټیو امپیکټ راوړی دی او موږ ستاسو د لاسه چې دی نو پوره اپریشیټ شوي یو تھینک یو ویری مچ که دغه په باره کې خبرو کې فرسٹ آف آل که د حالاتو کې موږ خبره کوو نن سبا موسټ خبره دا ده چې موږ کووډ په باره کې خبرو وکړو که په کووډ کې وګورو نو زموږ سره د هیلث چې څومره ممبرز دي دا یو چینل دی چې هغه ډاکټر دی هغه نرس دی هغه پیرامیډکس دی تر سویپر پورې واخلئ سر دا یو چینلز دی سر په دې کې د هر یو کس چې دی یو کلیدي کردار ادا کیږي که فرض کا په دې یو چینل کې یو کړی کمزوري دا سر نو ټول سیستم چې دی نو هغه زموږ سره کمزوری کیږي نو که موږ وګورو د هر یو پیړ والا خپل یو ریسپیکټ پکار دی خو په دې کې ریړ کې هډ که موږ وګورو نو زموږ نرسز دي چې د هغو په شان کلیدي کردار چې دی چې هغه د یو ډاکټرز د هغه د یو نرس د هغه د یو مور د هغه یو پلار او د هغه یو ګاونډي هم کردار ادا کوي که موږ وګورو زموږ سره چې څنګه نرس یو ډاکټر یو مریض چې دی هغه زموږ سره 24 هاور زموږ سره راشي زموږ په کنسلټنسي کې وي نو 24 هاورز دا پیشنټ چې دی نو صرف او صرف دا نرس ډیل کوي د میډیکیشن ته پته وي د ټریټمنټ ته پته وي د انویسټیګیشن ته پته وي د فاست ته پته وي او د دا پته وي چې فیوچرز کې به دا کس د لپاره څومره ټریټمنټ پکار دی یا څه احتیاطي تدابیر پکار دي زموږ نرسز په دې کې ډېر زیات قربانیانې ورکړي دي که تاسو د انټینسیو کیر یونټ وګورئ نو هغه هولي سولي چې دی نو هغه نرسز د هغې ریسپانسیبل وي د دې پیشنټ د وینټ نه والا د دې پیشنټ د ډسچارج پورې څومره پلانینګ چې وي په دې کې نرس انوالو وي ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي د هغو کردار د یرولو قابل نه دی موږ خو چې کله رالو د ډېر ښه ځایونو نه زموږ خلک دلته راغلی دی د شفا انټرنیشنل نه د آغا خان هاسپټلز نه
د شوکت خان هم نه چې ویل ټرینډ خلک یو لکه 2-3 لک روپۍ تنخواه خلکو پرېښودې ده. د دې وجې دپاره راغلي چې موږ خپل پروینس ته چې دی نو هغه فیسیلیټیز ورکړو، هغه کیر ورکړو کوم چې موږ هلته ورکوو. خو په دې خبره باندې ډېر افسوس پکار دی چې دا قربانیانې خو موږ ورکړې، خو MTI ہاسپٹلس کی دا نرسز سے فیوچرز نشتا. کل آپ آئے ہو تو پرسوں آپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر، پرون ته راغلی ستاسو فیوچرز نشته. پر که زه راغلم زما په MTI کې د ټولو د موسٹ سینیر نرس اف MTI آی ایم. خو چې زه په 2015 کې راغلی یم او یو کس په 2021 کې راغلی یم، د دواړو په جاب ډسکرپشنز کې، د دواړو په سینیارټي جونیارټي کې زیرو ډیفرنس دی. زه چې په کوم بیس سیلري راغلی یم په هغې باندې نن 2020 کې څوم راغلی. سر واټ از اټ بیسک موږ ته څه راکوي؟ فضل ربی په دې MTI قانون کې زه هیلث رپورټر هم یم او پروونشل اسمبلی رپورټر هم یم. قوانین کې ترامیم پکار دي. زه به دا ووایم ګوره قانون اگینسټ زه نشم تللی. ما ته پته چې یو بهتره طرف ته یو څیز روان دی، اختلاف پکې کولی شي چې څه مسایل وي. MTI کې 2 ځل آی تھنک 2-3 ځل ترامیم شوي دي. دې ځای کې هم ترمیم پکار دی چې کم تاسو د سینیورټي جونیئر والا کیسه وکړه، دې کې ترمیم پکار دی، دې کې چې کم از کم تاسو دا تحفظات لري شي. Sir, whenever there is an act, sir, there will be equal act for each and every hospital, sir. There is the act is different from MTI Ayub Hospital. The act is different from MTI Teaching Hospital KTH. The act is different from Khyber Teaching Hospital, from Hyderabad Medical Complex, and from Peshawar, from LRH Hospital. The act the tool the para different ولې دی. یو په BPS 16 باندې اخلي، په BPS 17 باندې اخلي. په یو هسپتال کې چې د سره د BPS تصور نشته. یو ریګولر امپلای اخلي او یو ریګولر امپلای نه اخلي. سر یو لیول پکار دی، یو لیول. زه ډېر زیات خوشحاله یم سر، زما سره یو هسپتال دی، د هغې لیول ما ته پته ده سر. زه په خپله د سوات یم، انتهایي خراب حالات دي، پیشنټ څه فیسیلیټیز نه میلاویږي، امپلای سیټسفای دي. په LRH کې پیشنټ ته فیسیلیټیز میلاویږي، امپلای سیټسفیکشن بالکل ختم. وجه څه دی؟ سر فرست اف آل سر 2-3 خبرې کېدی سر. موږ د سره پاره کپره که زه کور راوتی یم سر، فرست اف آل خدمت خلق لاوله خبره ده، خو د هغې سره ما ته څه فیسیلیټیز میلاویږي. زه رزق په تکل کې راوتی یم سر، په هغې کې زما تنخواه ده، په هغې کې زما CP فنډ دی، په هغې کې زما GB فنډ دی، په هغې کې زما د بچو فیوچر دی. اونلی اینڈ اونلی زه صرف د دیاړې مزدور یم په MTI کې چې نن ما کار وکړو، زما فیوچر سیټسفیکشن نشته سر. په یو معمولی غونته غلطۍ کې چې دی که نه، په معمولی غونته کې زما سټاف د پروفیسر لیول کس پورې چې دی که نه، هغه سهار ته وایي ته مه راځه. سو واټ از دس؟ دس از امپلای سیټسفیکشن. چې په کوم ځای کې امپلای سیټسفیکشن نه سر، هغه سیستم چې دی سر هغه امپروو کېږي نه سر، هغه ګریجولي سر ډیموشن طرف ته ځي. نو موږ غواړو MTI ښه قانون دی، څنګه چې پکې د فیسیلیټیز د پیشنټس دپاره دي، پکار ده چې هغه د سټاف سیټسفیکشن باندې کار وکړي. سر ریسرچ سټډیز که پرس که زر 100% ګارنټیډ وایم سر، یو 2 ورځو ریسرچ سټډیز دی وشي سر په 100 کسانو باندې، که په دې کې 90 کسانو نه 10 کسانو وي چې موږ سیټسفای یو I am with MTI. خو که دوی وي چې موږ سیټسفای نه یو، سو واټ ول بي د انسرز؟ هو ول بي انسربل؟ یو بل د LRH نرس شبیر احمد صاحب موږ سره ولاړ دی. شبیر، فضل ربی خو ډېر تفصیلي خبرې وکړې. زه به تا نه تپوس کوم په کم نظر ګورې خپل خدماتو حوالې سره لږ زموږ کتونکو ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شبیر احمد دی. نو فضل ربی چې څومره خبرې وکړې، نو د دې نه بعد به زه څه خبرې وکړم چې لکه څه خبرې هغه ټولې دوی وکړلې. خو په هر حال دلته کې په LRH کې څومره زموږ سټاف چې کوم خدمات کوي، کوم دغه کوي، قربانیانې ورکوي، نو زه نشم ویلی چې لکه دغه هغوی ته د هغوی هغه صله دلته کې میلاویږي لکه ډېر زیات. هر یو کس چې دی هغه په هر یو ځای کې ښه ایکسپرټ دی او ښه خپل زبردست کارونه کوي، خو لکه هغه صله هغوی ته دلته کې میلاویږي نه. ګوره د دوی یوه خبره چې لکه موږ راغلي یو په 2015 کې 100 لګې، او د اوسه پورې زمونږ هم هغه سیلري ده. اوس په 2020 کې چې کم کس راغی د هغه هم هغه سیلري ده. نو که دا مین پوینټ دی، ته چې کم کس چې د کم وخت نه یې سینیرټي کم از کم هغوی ته ورکول پکار دي. د هغوی هغه کم بیسک پی دی یا څه دی هغه ته سیوا کول غواړي. جی جی ماشاءالله 2015 نه خدمات کوي، 5 کال تاسو صرف په LRH کې شو. گورنمنٹ ویل چې سیول سروینټ والا کیسه ختمه ده، اوس دا گورنمنٹ ویل بس کیسه ختمه کا. گورنمنٹ راغو ایسره خلکو ووټ ورله ورکو، اقتدار ته رالل، خلکو ووټ ځکه ورکو چې روره قوانین جوړ کړه موږ له دا ملک راله بهتر کا. چې څنګه هم راغلي حکمرانان
لاس کې MTI راوستو س DHA RHA بهشک MTI دی په پنجاب کې سخت اختلافات په MTI ظاهري خبره ګورنمنت هغه ته هم MTI راولي هم د کشن DHA RHA راولي دا چې کوم قوانین رالل په دې قوانین کې تاسو ګورنمنت ته څه سجیشنز د څه ورکوي یا وای نه په پلیټ فارم نه تاسو نرسنګ چې کوم اسوسییشن پلیټ فارم نه تاسو د کشن څه سجیشنز ورکوي چې تاسو دا چې کوم تحفظات دي د لري شي بالکل هغوی ته زموږ د سجیشن دی چې لکه کوم چې سینیر کس دی کم از کم هغوی ته مطلب ایئر وایز چې کوم اګریمنټ دی یا څه دی هغه ورته لګي نو د هغې د وجې نه د هغې هغه سیلري به هغې سره بړاویږي چې کوم نیو راځي نو چې کوم هغه وخت کې کوم د 16 چې کوم بیسک پی دی یا څومره دی په هغه باندې هغې ته لګول غواړي نو چې کوم سینیر کسان دي کم از کم هغوی ته پر ایئر یا صحیح هغوی اګریمنټ لګي نو د هغې د وجې نه د هغوی هغه بیسک پی سیوا کېږي او سیلري به سر سیوا کېږي نو هغه څه ترمیم لا اوسه پورې څه منځ نشته کې د خبرې راځم سر که موږ ووایو سر چې تاسو دی وایي چې چل وکړي ایک دی بیکشک نافذ کی سروے اسٹرکچر دی جوړ کی دا ټول امپورټنٹ یہ ہے کہ سروے اسٹرکچر نہیں ہے سر جس کی لاٹھی اس کے بینس کل آپ اپلائی کرو سچ بتا رہا ہوں تب پر انہیں اپلائی ہوا کا تدی رټول نه نیو کس راغلی دیو شلو کالو جوړ کس دی کنه هغه به پاتې کیږي خو کستا ځکه چې شاته پسې چې سر حساب کتاب نشته MTI په خپل من خود مختاره ده داسې څه کیسې شته چې کسانې بار کړي دي ستاسو نرسز نه په LRH کې سر د دې نه مخکې سر زمونږ تاسو څنګه چې تاسو ته پته ده سر د دې نه مخکې د اسوسییشن څه مسلې راغلي وې سر جسټ په دې معنی اسوسییشن چې مال ایکټ دا ذمہواري راکوي د ایکټ چې یاره ته ځانه چې دی یو سترانګ اسوسییشن جوړولی شي چې ستا د مفادو دپاره کار کوي د بهترۍ دپاره د عوامو او ستا د بهترۍ دپاره کار کوي خبر وکړم چې تاسو نه دا بورډ اف گورنرز ډېر یېرېږي دا یاد ساتئ ته نرسز داسې بار کوي او دا ډاکټرز چې کوم په MTI ایکټ لاندې بردي شوي دي ډېر یېرېږي اوس که چې کوم احتجاجونه شوي وایډیا ډاکټران نور ډاکټران یې بار کړو واپس یې واغستل دوباره حالانکه څومره زیات د هغې ایشوز په LRH کې ډاکټرز واپس پوینټ په سر زموږ سره یو میل نرس و سر ګوهر صاحب الله پاک دی هغه ته صحت ورکړي سر 3 کاله مخکې سر هغه ته د دې نه چې دی سر انفیکشس ډیزیز شو سر هی ګاټ انفیکشن فرام د هاسپټل په هاسپټل نه چې دی هغه انفیکشن ګاټ کو سر هغه زمونږ کمیل نرس دی هغه د شانګلې دی سر هغه د هغې نه مخکې په یو ډېر ښه هاسپټل کې کار کوي صرف د خپلو خدمت دپاره د KPK د خدمت دپاره راغلی هغه کس چې دی سر هغه په بیټ باندې پروت دی سر نن سبا هغه چې دی د مفلوج زندگی تیری سر چې هغه صرف او صرف د هغه په دنیا په هېڅ نه پوهېږي سر موږ هغې ته ووایو سر چې هغه پیشنټ بالکل انکانشیس دی د هغه 4 کاله وشو سر د دې څخه پورې د ماته د یو بورډ اف گورنر یا د MTI د هغه خلک سر چې هغه کم سر رسوخ والا خلک دي یو کس دغه تپوس کړی دی چې ته دلته راغلی وې که پرس که دا ګورنمنټ امپلای وې د ده به د بیسک پی میلاوې ده د فیملی به سپورټ کېده سر صرف او صرف زمونږ خپل نرسز پیسې را کوشش کوي چې موږ سره سره میاشتې راغونډ کړو موږ د هغو فیملي ته ولېږله چې د هغو سر زما په پیسو رچا کار نه کېږي زه به نن ولېږم ما به چا ته څو پورې لاس نیولی زما ګورنمنټ زما MTI د هغې تپوس تر اوسه پورې وکړو دا یو پوینټ دی سر ما ته دی انسیبل مننه تحفظات شته دي تحفظات دي نرسز ډاکټرز چې کوم پیرامیډکس چې کوم د نوي قوانین لاندې کار کوي ګورنمنټ قوانین ته بالکل ورته شو ویلې تاسو ووټ ورکړی دا راغلي دي ایوان کې ناست دي قوانین دی جوړ کړل کیبنټ منظوري ورکړي اسمبلی نه پاس شي گورنر ساين کې قانون امپلیمنٹ شي دا ستاسو منتخب نمائندې دي قانون ته بد بالکل نشو ویلې خو قانون چې جوړ شي بیا لاندې چې کم خلک متاثر کیږي د هغې تحفظات اورېدل د هیلث منسټر د ګورنمنټ دا وړومبۍ ذمہواري ده قوانین کې ترامیم راغلي دي فضل ربیع شبیر چې کومې خبرې وکړې چې 2015 نه دي کار کوي د دې چې کم تحفظاتو اظهار دی وکړو په دې باندې ډیبیټ کېدی شي قوانین کې ترامیم کېدی شي چې کم از کم دی ریلیکس فیل کړي دا فرنٹ فورس دی په فرنٹ باندې لیډ کوي لګیا دي پیشنټ سره او د بیمارانو خلاف دا یو جهاد دی چې کم جهاد دا خلک کوي یو بل نرس خیبر ٹیچنگ اسپتال سره تعلق ہے سائمہ نوم دے ایسر خبریں کو سائمہ کیسا ہے مورال اس وقت دوسری لہر ہے خطرناک ہے KTH سب سے زیادہ متاثر ہے کیسا مورال ہے اس وقت KTH میں تو پہلے ایسا تھا کہ مطلب پیشنٹ بہت زیادہ تھے فرسٹ میں ابھی جو سیکنڈ ہے اس میں بھی پیشنٹ ہیں مطلب ابھی ہمارے پاس جو پریزنٹ پیشنٹ ہے وہ 28 ہیں جی پہلے لوگ بہت زیادہ وینٹ پہ جا رہے تھے لیکن ابھی یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ اس میں کمی آئی ہے ڈاکٹر اور نرسز سب سے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں بڑی آسانی سے ان کو لگ جاتی ہے ابھی جو پچھلے 2 ہفتوں میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نرسز بہت زیادہ متاثر ہوئے ایک تو ہوتا ہے کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو PPEs مل رہی ہیں کیا صورتحال ہے KTH میں جی PPEs تو مل رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر اور نرسز اس لیے زیادہ اٹیچمنٹ ہے کیونکہ نرسز تو پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں ساری اٹیچمنٹ ہماری جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس وجہ سے زیادہ لوگ پازیٹیو آ جاتے ہیں
ठीक ठीक इस वक्त क्या मोरल क्या है इस वक्त KTH में जितनी नर्सेज हैं उनका क्या मोरल है इस वक्त थोड़ा सा? ये है कि कुछ जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं बस उनको केयर वगैरह दे रहे हैं, हॉस्पिटल में ही एडमिट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले YNA वाले सब हमें जो है हमारा ख्याल रख रहे हैं और हम लोग हाइजीन की केयर कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास आ रहे हैं वो ठीक होके जाएँ। आज आप लोगों को यहाँ पे जो है पजीराई मिल रही है, हुकूमत की तरफ से जो पजीराई मिलती है उसको किस नज़र से देखते हैं? हौसला बढ़ता है इंसान का? जी बिल्कुल, मतलब जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो ऑटोमेटिकली हम जो है थोड़े और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें खुशी होती है कि मतलब हमें किसी और साइड से अप्रिशिएशन मिल रही है और स्पेशली मतलब ये गवर्नमेंट साइड से। जी शुक्रिया साइमा आपका। पजीराई टोल नडुम्बे अहम खबरदार है पदी यो जंग के जिस वक्त यो सिपाही ची भी अगर जंग कई नो आगे ता दाग किरदार चे कम किरदार भी ए हवाले सर आए ता दाग पजीराई वर्ता मिलोशी आए ता दाग रिवार्ड मिलोशी नो ता मा खलक दी ची दी रिवार्ड पसे गर्जी चे कम अज कम दी ता कम अज कम यो रिवार्ड वर्की खिदमत खुदी कई दा दी अवलिन फर्जम दगा दे चे दा उलस खिदमत की वो रिवार्ड वर्ता मिलोशी नो आए सर द इंसान हौसला नूर हम चतशी डेली बेसिस बांधे चे कम कोविड रिपोर्ट मुंतरा रसी आएगी मुख्तलिफ ज़िलों पेशावर मलकंड हज़ारा डिवीज़न जनूबी ज़िलों सुमरा डिवीज़न ज़ीदा गज़ेन रिपोर्ट्स राजी पेशावर न बस कम तोल न ज़्याद केसेस रिपोर्ट की इस स्वात ना रिपोर्ट की मुंगसर दे वक्त स्वात सर ताउलन की नर्स मौजूद है ऐसा लग में खबरें को मनने जी स्वात कैसे सूरत हाल दे लग में कतुन को तो हुआ है स्वात के हालात खरी बराबर दी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड न चिकम मसले में आगा आलमोस्ट तकरीबन इंशाल्लाह कंप्लीट के दो वाले दी वज़ात वयम लहर चला रवान दे तो आगे के लग रेस डेर ज़्यादा है तो मंगा कतुन को था और दुन को था टूलू तो रिक्वेस्ट को चे एसोफीस ची आगा डेर ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की दखपल जान ख्याल वसाती दखपल खानदार ख्याल वसाती दखपल मलगरू ख्याल वसाती और दखपल जान ख्याल वसाती से सूरत हाल है अल्ता ज़िले इंतज़ामिया लख्वास किरदार अल्ता रवान दे खलक अल्ता पे सुबीज़ बांधे मलदारमत कई का केसेस चेदेनो उम्दा का शान बज़ियाती की बस स्वाद के माँ का तो परुनम स्वाद के केसेस डेर ज़्यादा बिल्कुल तासो सही खबर होगा स्वाद के केसेस ची डेर ज़्यादा तेज़ी सर रवान दी और आगे मेन वजह उम्दा है चिमंगा एसोफीस ची आगे बिल्कुल न फॉलो को संचे ज़िले इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम दा ऐलान करे चियारा तासो आगे एसोफीस ची आगे फॉलो को हो चूँकि तासो पता पुख्तून कम्युनिटी मंग पदी सीजनों बांधे डेर ज़्यादा बिलीव न को मंग वो चियारा से चिकी की अल्लाह तरफ न की एग्जैक्ट वही मुसलमान ने चितालास मिलो नो एग्जैक्टली अल्लाह तरफ की अल्लाह पाक ताला ज़हन उमदार करे शऊर उमदार करे दे अशरफ मखलूक़ात मंगा नो आगे के मंगला गवर्नमेंट से कम पॉलिसीज राकर दी एटलीस्ट चे मंगा फॉलो को हॉस्पिटल के खुमंगा फॉलो को वो पकड़ दे लोकल कम्युनिटी के खलक दा फॉलो की अजानुम बच के खल खानदानुम बच के दे गवर्नमेंट नस्सा उस पूरे द नर्सेस द डॉक्टर्स तक शान पजीराई न दशवे चिकम दा कोविड के फर्स्ट लेयर राहो नर्सेस डॉक्टर्स शहादतुन छबी दी गवर्नमेंट नस्सा लेवल माने पजीराई वाड़ा है आया गणेश गवर्नमेंट लोगों दे हवाले सर कोताही करदा वेल तास तो पता रहे यवाज़ केपी किनो पूरा पाकिस्तान के द नर्सेस सर चिकम सलूक रवान दे आगा बिल्कुल यो द मेरे मोर दे اولا نه خبردار چې د نرسز ایشوز چې دی هغه په هر فورم باندې پریزنټ شوی دی د نرسز د طرف نه خو چونکه ګورنمنت دونه سنسیرلی په هغه باندې اکشن یا ناخلی یا ریسورسز نشته ارڅه چې دی اوس خو اټ لیست په دې ګورنمنت کې موږ دونه ویلی شو چې سیزونه لږ سټیبل شوي دي خو د کوویډ په حواله سره کوم خبره وکړو نو په هاسپټلز کې ایسوفیس کم کټس چې راځي هغه چې د نرسز دپاره یا د ډاکټرز دپاره چې کوم اویلیبلیټي د هغې په کار ده هغه بالکل نشته هغه زیرو ده مطلب دا دی چې 0% کته یو سړي له ورکې خو چې لسو له نه ورکې او لس کسه په یو ځای کې کار کوي نور به اټومیټیکلی افیکټډ کېږي مننه ما لږ یو ورډ استعمال کو چې ګورنمنت کوتاهي سخت لفظ میں استعمال کو پکار دا چې نن لا دومره غټ آل اوور کې پینا نرسز میل فیمیل را رسیدلی دي او خپل نرسز ته خراج عقیدت پیش کوي لګا پکار دا شهر ڈپارٹمنٹ مشران میں موجود ہے سیکرٹری صاحب آلریڈی دا کووڈ کار دے اللہ دے واللہ صحت تندرستی ورکی اور زر تر زر دوبارہ دے راشی لیکن بہرحال صحت وزیر تا پکار وہ نور خلقو تا پکارو چاہی راغلے وے دے خواہ دیزے کے دی سرا ناس وے شورونا اس ہم دی ایکسپیکٹڈ کئی چھے سوک ملما با گورنمنٹ طرف تا راشی لیکن تردے دا ما گورنمنٹ طرف نا دی دے پروگرام تا سوک ندی راغلے لیڈ ریڈنگ اسپتال خبر کون لیڈ ریڈنگ اسپتال کے نرسز دے وقت فرنٹ فٹ پاندے لگیا دی کار کئی لگیا دی دے وقت خدمات ورکوی مجھ یہ نرس موجود ہے شیری گل آئی سر خبریں ہوگا شیری بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی
لیڈی ریڈنگ اسپتال تو میرے خیال میں اس وقت سب سے بہترین کردار ادا کر رہا ہے. آپ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہیں, کیا ماحول دیکھ رہی ہیں وہاں پہ, نرسز کا مورال کیسا ہے, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا. میں LRH میں ایز اے اسٹاف نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں, اور بس اس کورونا میں ہم اپنے عوام کے, اپنے مریضوں کی خدمت کریں. بیسیکلی میرا تعلق چترال سے ہے. میں پچھلے 4 سالوں سے LRH میں ایز اے اسٹاف نرس کام کر رہی ہوں. تو شرگل ایک آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں میں, وہاں پہ ایک خطرہ موجود ہے, کووڈ ہے, آپ خدمات اپنی دے رہی ہیں وہاں پر, کتنا مشکل ہوتا ہے ایک نرس کے لیے ایک سخت ماحول میں کام کرنا, کیونکہ فیملی کا بھی تو پریشر ہوتا ہے. فیملی والے کہتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی وہاں پہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن وہاں پہ ہے, اور سخت حالات میں کام کر رہے ہیں. یہ پریشر کس طرح برداشت کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب ہم گھر سے نکل کے آئے ہیں تو ہم فیملی کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. ہم نے جب حلف لے اسٹارٹ میں جب ہم لیتے تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ چاہے جس طرح کی بھی حالات ہوں ہم اپنے عوام کے, اپنے مریضوں کی خدمت کریں گے. شکریہ بہت بہت شرگل, آپ کا بہت بہت شکریہ. دا جذبہ دا زمون د نرسز چې فیملی ته مونږ ویلي د مونږ حلف اوچت کړی چې مونږ به خدمت کوو چې حالات څنګه هم وي. دی وخت مونږ سره د صوبایي نرسنګ ایسوسییشن صدر فضل مولا صاحب مونږ سره موجود دی. فضل مولا صاحب دی وخت ډېر زیات بیزي دی, ملمانه را روان دي, لیکن فضل مولا صاحب سره بله خبرې کوو. فضل مولا صاحب مننه, شکریہ. پهله خو سلوټ پیش کوو نرسنګ ته, نرسنګ ایسوسییشن ته, ستاسو د ټول کمیونټي ته چې یو بهترین کردار تاسو په فرسٹ لہر کې مې ادا کړی او دوباره هم که شان په هاسپټلز کې موجود یې. سخت حالاتو کې هم تاسو چرته سټرایکس نه دي کړي, حالانکه داسې داسې حالات هم راغلي دي. PPEs نو احتجاج هغه وخت هم تاسو نه یې کړی. ګورنمنټ طرف نه ستاینه شوې ده ستاسو د خدماتو؟ ډېره مننه ستاسو جی. اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی. په کووډ کې څومره چې زمونږ کردار و دونه ستاسو هم کردار و, د میډیا کردار و, تاسو ټول زمونږ سره په فرنٹ لاین باندې ولاړ وئ. په قوم باندې په دې ملک باندې یو سخت وخت راغلی و, بلکې راغلی دی, موجوده هم دی, او انشاءالله من حیث القوم دا زمونږ فرض دی چې مونږ دې ته ولاړ یو. بینګ نرسنګ کمیونټي مونږ الحمدلله خپل چې زمونږ د څومره کې دا مونږ کردار ادا کړی دی, بیا به مو ادا کوو. مونږ خپل شهدا ورکړي دي, زمونږ خلک 800+ چې کوم دي نرسز هغه افیکټډ شوي دي په دې کې. الله تعالی هغوی له بیا ژوند ورکړی دی. مونږ نور قربانو ته هم تیار یو. په موجوده وخت کې د ګورنمنټ نه زمونږ دا خواست دی چې بحیثیت انسان, بحیثیت ملازم, بحیثیت ایک پروفیشنل نرس له هغه مقام ورکړی شي کوم چې د هغې ایکچوئل مقام دی, کم چې د هغې د لینتھ آف سټډي, کم چې د هغه د ایجوکیشن او کم چې د هغې امپورټنټ کم کردار دی د هغې مطابق دا د ګورنمنټ فرض جوړیږي چې د پروفیشن له هغې عزت ورکړي. چې کله ګورنمنټ عزت ورکړي, عوام هم دی له عزت ورکړي, سیسټم هم دی له عزت ورکړي, نو زمونږ چې څه ایشوز دي, څه مسلې دي, هغه هم ډسکس کوو. زمونږ نن دا باور کولو چې انشاءالله مونږ د یوې قربانۍ نه چې کوم دی هم دریغ نه کوو. مونږ به هرې قربانۍ ته چې کوم دی هغه تیار یو. صرف نرسنګ نه, ټوټل هیلث کمیونټي ته مونږ سلام پیش کوو. که ډاکټرز دي هغه هم شهیدان شوي دي, که پیرامیډکس دي هغه شهید شوي. زمونږ کلاس 4 ایون هغه په دې کې چې کوم سپورټنګ سټاف دی هغه هم شهیدانو ورکړي دي. مونږ په ټولو فخر کوو او انشاءالله د قوم په حیثیت په دې ته ولاړ یو. YNA یو سټرینث دی, ینګ نرسنګ ایسوسییشن یو سټرینث دی, ستاسو طاقت دی, تاسو یو ایسوسییشن دی. پکار دا سیکرټري صحت صاحب خو الله تعالی دې د هغې له صحت ژوند ورکړي. الریډي کووډ ښکار دی, هغه خو نه راغلی. صحت منسٹر ته پکار دا او چې دا تاسو سټیک هولډرز یې, اوسه پورې څوک نه دي راغلي. بالکل ستاسو په تاسو سره به زه دا خبره وکړم چې مونږ 2 پیرې افیس ته انویټیشن وروړی دی منسټر صاحب له. زه خپله چې کوم دی ورغلی یم, پرون ما ته هغوی وویل چې یاره زه په اسلام آباد کې یم, اوس هغوی وویل چې یاره زما دلته څه میټینګ دی او هغه فضل الهي صاحب چې کوم دی هغه به راځي, MPA دی او هغه پارلیماني سیکرټري هم دی, MPA فضل الهي صاحب, نو هغه به د هغوی په ځای باندې راځي او زمونږ به د هغوی ته خواست وي چې د دې خلکو خبره واوري. مونږ روایتي سیاست, پروفیشنل پالیټکس ختمول غواړو. مونږ د خلک په هغې نه مجبوروي او مجبوروي مونږ په دې خلکو, د دې خلکو روح چې کوم دی هغه بل طرف ته کېدي چې مونږ به چرېم دا کوشش نه کوو. ٹھیک شو جی, مهرباني فضل مولا صاحب. او دویم یو خبر به دا کوم چې
اوسنه چې کم هیلث منسٹر دی په خوانونه ډیر زیات فرندلی دی تاسو ټول چې څومره ګرانډ هیلث الاینس وی کا هغه وایډ وی کا هغه پیرامیډکس وی لیکن نننی پروګرام تر اته دا ډیر زیات ضروري ده تاسو ټیکول دي سره کینه د دې ایشوز واره او دا ټول تاسو له ریسپیکټ ورکړي لیکن بهرحال دا غي میټینګ د مونږ بدایي دې ذکر ریسپیکټ کوو چې دا غي تاسو سره اګری مجي مهرباني جی مهرباني شکریہ یو بل نرس موږ سره موجود ده شمینه نوم ده لیڈر ریڈنگ ہسپتال کے دیوہ خپل خدمات ورکوی آئی سر خبر کو شمینہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں کو اس وقت ریوارڈز دیا جا رہا ہے آپ کی خدمات کی تعریف کی جا رہی ہے کیسا لگ رہا ہے کووڈ میں لڑنے کے بعد پھر جب اتنی خدمات اتنی پذیرائی ملتی ہے کیا کہیں گے سوال سے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمیں یہ حق ملنا چاہیے کیونکہ ہم کووڈ میں ڈیوٹی کر کے آتے ہیں اور ہمارے ڈیوٹیز جو ہوتے ہیں وہ اپریشیشن کے قابل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح گیدرنگ میں آ کے اسی طرح جو نرسنگ کنونشن ہوتے ہیں یہ اور بھی ارینج ہونا چاہیے جی اور جو کووڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں جو کووڈ سے ان کے پازیٹیو آئے ہوئے ہیں ان کو اپریشیشن وہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے وہ لوگ اپنا خدمت اور بھی اسٹرانگ کر لیں اور بھی صحیح وہ لوگ خدمت انجام دے دیں اپنی ڈیوٹی صحیح کر لیں اس وقت مورال کیسا ہے نرسز کا جتنے بھی ہیں ظاہری بات ہے ایک ایسی وبا کہ جو کہ اس وقت خطرناک صورتحال ہے اور پھر میتیں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ مورال کیسا ہے اس وقت آپ کی نرسنگ کمیونٹی کا آپ کے ساتھ جو کولیگس کام کریں ان کا مورال کیسا ہے جذبے تو بہت زیادہ ماشاء اللہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپر چترال سے لے کے کشمیر تک جتنے بھی ینگ نرسز ہے جو بھی ہے ینگ ہو یا اولڈ ہو سارے ادھر موجود ہے سارے اپنے یہی ان کے جذبے ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے جو کام ہے جو وہ سر انجام دے رہے ہیں ادھر پلیٹ فارم میں آ کے اپنے خدمات کی جو وہ اپنی حق کے لیے بات کرتے ہیں یہ ایک گیدرنگ جو ہوتے ہیں یہ یونائٹی جو ہوتے ہیں یہی ان کی جذبہ ہوتا ہے اس جگہ کے لیے ادھر آئے ہوئے اس جذبے کو لے کے کشمیر سے لے کے چترال تک سارے جو نرسز ہیں وہ ادھر موجود ہے ابھی شکریہ مہربانی بالکل جی دا چترال نہوم چونکہ التہوم ہاسپٹل دی التہوم خلق خدمات ورکی یو نرس دا چترال نخصوص توگہ باندھے دے آل خیبر پختونخوا نرسنگ کنونشن تر رسیدلے دا شکیلہ انہم دا ہی تپوس کو شکیلہ چترال میں کیا صورتحال ہے اس وقت کووڈ-19 کی السلام علیکم چترال میں تو سب سے زیادہ کووڈ-19 جو اسپریڈ ہو گیا ہے وہ آج کل دوبارہ چترال میں کووڈ-19 کے پازیٹیو پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ مورال کیسے ادھر لوگوں کا خصوص طور پہ جو طبی عملہ ہے ان کا مورال کیسا وہاں پہ لوگوں کا مورل یہی ہے کہ لوگ ایس او پیز کو تو فالو کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کمی بیشی ابھی تک باقی ہے لوگ جو وہ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کر رہے ہیں تو ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باہر تو ایس او پیز نام کا بڑا ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے ایک بڑا سا نام لیکن اندر کسی بھی ادارے میں یہ فالو نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے جو ہے نا کووڈ-19 کے پیشنٹ چترال کے DHQ اسپتال میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اچھا پی بی اس کا مسئلہ ہر جگہ ہے چترال میں کیا صورتحال ہے چترال میں آج کل یہ کہ نرسز کو جو ہے نا گلوز اور ماسک بھی نہیں مل رہے ہیں ہم اپنی اون سے جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں جی گورنمنٹ کے ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی دوربین میں چترال تو ان کو نظر ہی نہیں آتا آج کل ہم چترالی نرسز پاکستان کے ہر کونے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن ابھی جو کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے وہ جو ہے نا صرف 5 بندے پر ایئر اور وہ بھی 2 ڈسٹرکٹ کے اوپر ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے جو ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے شکریہ مہربانی آپ کی بہت اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہے آپ کی خدمات پہ آپ کو آج بھی جو ہے پذیرائی مل رہی ہے اور قوم بھی آپ کو اسی طرح پذیرائی دے گی جی بالکل ہم اپنے خدمات کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں ہم ہر حال میں اپنے عوام کا خیال رکھیں گے ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہم بھی گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے درخواست یہی ہے کہ ہمارا مطالبہ بھی اسی طرح ایجوکیٹڈ ماحول میں ہی ہمیں پرووائڈ کیا جائے تھینک یو ویری مچ شکیلہ بی بی تعلق چترال دو اور چترال کی ہوں دی وقت صورتحال دادے چھ کووڈ خلاف دی جنگ کے دی وقت مخی دی
او عزم عمدک کا شان چه دینو پر عزم دی کوشش داده چه عام خلکو دولس خدمت جاری وساتي. بالکل جی کورونا وائرس اگر خبرو کو نو کورونا وائرس پدې جنگ کې ډاکټرانو نرسز پیرامیډکس ډېر غټ کردار د انګلیش په خپل ځای باندې لیکن د دې چې کوم کردار دی پدې جنگ کې هغه د ستاینې وړ دی. نن هم دا چې کوم پروګرام دی دا یې ستاینه کولو لپاره ټول راغونډ شوي د کردار څه دی. خلک وایي چې به یو هسپتال ته تګ هم ډېر ګران وي چې به کورونا پیشنټس دی هلته لیکن دا خلک دي چې کم په دې هسپتال کې وي او د دې پیشنټس کیر کوي. وړومبی لهر ختم شوی دی دویم لهر شروع شوی دی. په دې لهر کې چې چېرته ډاکټرز پیرامیډکس نرسز دی په فرنٹ فوټ باندې دي لګیا وو او دلته ایز اے فرنٹ فورس کردار ادا کړی. هملته جرنلسټ صحافیان هم وو. موږ سره سراج الدین خان هیلث رپورټر زموږ د نیوز ټي وي کې کار کوي عمدے جنگ کے دے ہم بہتر کردار ادا کرا. لگ سراج صرف سر خبر کو سراج بہت بہت شکریہ آپ کا. بحیث ہیلتھ رپورٹر کیا دیکھتے ہیں ان کا کردار نرسز کا کس طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اوور آل تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. مولانا شبیر صاحب کافی ایکٹیو رول ادا کیا ہے نرسز نے. جب یہ کرونا وائرس پھیل گیا تھا ان دنوں میں لوگ اسپتال جانا سیریس مریض اسپتال جانا ڈر کے مارے چھوڑ دیا تھا. تو یہ وہی نرسز تھے جن لوگوں نے فرنٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا ہے. بہت کافی تعداد میں کرونا وائرس سے یہ متاثر ہوئے ہیں. وارڈ میں جا کے کرونا وارڈ میں ڈیوٹی کرنا آئسولیشن میں کوئی نار میں جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. ان لوگوں نے وہیں پہ جا کے ڈیوٹی کیا ہے. قابل تحسین ہے ان کی ڈیوٹی. جتنے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. بہت زیادہ اہم کردار ان لوگوں نے ادا کیا ہے. ہم تو صرف کہتے ہیں نا کرونا پھیل گیا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں کرونا ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہیں پہ مریض کو جس سچویشن سے مریض سے گزرا ہے نا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو مریض کی سچویشن ہے وہ اب مرض کی جو پیک ہے اس کو ان لوگوں نے دیکھا ہے. پیچھے نہیں ہٹائے. اپنے فیملیز کو بچوں کو ان لوگوں نے سائڈ پہ رکھا ہے. ان کو بیک پہ رکھا ہے. قوم کے لیے ہمارے لیے یہ لوگ فرنٹ پہ آئے ہیں. اپنے وہاں سے یہ اس مرض کو اپنے گھر لے کے آ سکتے تھے. یہ اس کے باوجود بھی اس کی پرواہ نہیں کیا. فرنٹ پہ آ کے اہم کردار ادا کیا ہے. حکومتی سطح پر ان کے لیے کچھ کٹس وغیرہ سامان اس طرح ان کے حفاظتی جو کٹس ہیں نا ان کی بھی صحیح طرح سے ماسک تک ان کو انیشیلی ڈیز پہ مل رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے پیسوں سے ماسک خریدا ہے. کپڑوں سے اپنے دوپٹے سے خاص کر جو نرسز ہیں ان لوگوں نے ماسک بنا کے وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیا. بہت اہم اور فرنٹ رول پہ. اب یہ ختم نہیں ہے. اب دوسری لہر اسٹارٹ ہے. اب دوسری لہر میں بھی یہ زیادہ سینسیٹیو بھی ہے اور تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے. اس میں بھی یہ لوگ فرنٹ پہ ہیں. کردار ادا کیا. پورے سوسائٹی کو ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سراج آپ کا. سراج خبریں مورد ہے مین خبر ہے چې د دې کردار د ستاینې وړ دی او ګورنمنټ سره چې کوم ډفرنسز یو سایډ ته کېښودل او یو کردار و چې د عوام د ولس خدمت به کوو. نن د دې اوورال کے پی نه نرسز راغلي دي. ایکسپیکټډ دی چې هیلث منسټر صاحب هم راشي د دې ستاینې لپاره. موږ سره بل زموږ نوموړی صحافي عدنان شاهد صاحب موږ سره موجود ہے. عدنان کہتے ہیں ہیلتھ منسٹر صاحب آئیں گے ان کی پذیرائی کرنے. ابھی تک نہیں پہنچے. امید ہے کہ آ جائیں تھوڑی دیر میں. کیا کہیں گے ان کے کردار کو کس طریقے سے ایز اے ہیلتھ رپورٹر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل شبیر بھائی بات ایسی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. فرنٹ لائن میں ہو دھماکہ ہو کووڈ ہو یا ایسی کوئی بھی وبا ہو ڈاکٹرز تو کام کرتے ہیں مگر یہ وہ عملہ ہے جس کو جو دکھائی نہیں دیتا. ڈاکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں ابھی تک دیکھیں کرونا سے 21 ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں مگر کتنے جو متاثر ان میں عملہ ہے طبی عملہ جو نرسز ہوتے ہیں یا فیمیل نرسز یا میل نرسز ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ ابھی تک نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں ہم نے کتنے لوگوں سے ان کا ریکارڈ مانگنے کی کوشش کی مگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کتنی جو فیمیل ہیں متاثر ہوئی ہیں جو کتنے میل نرسز ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. مگر اگر حکومت دیکھ لیں تو ابھی جو ہمارے منسٹر ہیں ہیلتھ وہ تو مطلب بیانات کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کی اسپیچز میں سب اچھا ہے گڈ ورک ہے ہسپتال میں ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں ماڈرن کر رہے ہیں. ان کو کرونا کے حوالے سے کٹس فراہم کی جا رہی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خود رپورٹس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی سہولت نہیں ہوتی. سہولیات کا فقدان ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کا جو کام ہے وہ دکھائی نہیں دیتا مگر یہ ڈاکٹر سے زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ کووڈ کے پیشنٹ کو انجیکشن لگانا ان کو ٹیبلٹس دینا یہ کوئی ڈاکٹر کا کام نہیں یہ نرسز کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ ان کو بھی اسی طرح ڈاکٹرز کی طرح جس طرح اوروں کو جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو نرسز کو بھی آگے آنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے. انتہائی مشکور ہوں عدنان آپ کا. دی فرسٹ
کردار دا چې عوامو خدمت وکړي. بالکل جی د نرسنګ ایسوسییشن لخوا چې کم د کووډ 19 کې چې کم نرسز د هغې خدماتو د هغې ستاینې لپاره د هغې خدماتو حوالې سره ایوارډز ورکړل. نن مهمه او اهمه د دې غونډه وه. دې غونډه کې چې د آل کې پی کې نه نرسز راغلي او دې غونډې لپاره چې کم مشر ملمه انوایټډ و هغه د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه صاحب و. تیمور سلیم جګړه صاحب بهرحال رانه و. زموږ معزز ایم پی فضل الهی صاحب دې وخت موجود دی. آی سره خبرې ترې کوو. ډېرې ګیلې وکړې جي خفه دي و ایم ټي آی ایکټ نه خفه، ډي ایچ اے آر ایچ اے نه خفه، د دوی خپل تحفظات سروس رولز د دې نشته. دا بس کله د دې مسایل به کله حل کېږي جي؟ زما په خیال سره تاسو دا پروګرام په غور سره ونه ریدو. زما په خیال نه دی اورېدلی. د هغې وجه دا ده چې څومره دې ته سکیل ورکړی دی هغه پاکستان تحریک انصاف ورکړي، چې څومره دې ته ریسپیکټ ورکړي پاکستان تحریک انصاف ورکړي. دوی خفه د هغه خلکو نه دي چا چې مخکې په پاکستان کې حکومت کړی دی او د دې طرف ته توجه نه ده ورکړې. مونږ صبن چې دی یو په دوه کو دی دپاره دی د 16 نه چې دی زموږ 20 ګریډ ته دا ورسولو. نو زما په خیال سره مونږ نه خفه نه دي، خو دا زموږ بچي دي او زه دا وایم چې څنګه لکه جهاز چې دی بغیر پایلټه نشي چلی دغه شان ته زه به دا وایم هغه ورځ ما په دې کم فارمسسټ دی هغوی ته هم دا خبره کړې چې ستاسو نه بغیر هم هاسپیټل نشي چلېدی. کم چې نرسنګ سټاف دی د هغوی نه بغیر هاسپیټل نشي چلېدی. دا یو اهم جز دی او دا موږ دپاره قابل احترام دی. دا زموږ بچي دي. او بل د پاکستان تحریک انصاف حکومت اصل کې دا عوامي حکومت دی. دلته چې کم دی نو د دې چې کومې مسلې هغه به ما دې سره واده وکړه چې کم د گذشته کم هغه دور تیر شوی دی هغه د تیارو دورونه هغه چې کم ادوارو هغې کې مونږ دا وایو چې د هغې سره کم قسم هغې دوی سره زیاتی شوی دی یا کم قانون دی هغې کې قانون سازي لپاره ما ورسره واده وکړه بیهاف آف هیلث منسټر او بیا به دا اسمبلي کې هم د انشاءالله دا آواز اوچتوم دوی دپاره او په اخلاص. صاحب دې کې شک نشته تاسو یو مؤثر اواز یې ستاسو په نیت باندې هم څوک شک نشي کولی. ماشاءالله د پېښور نه تاسو دویم ځل ایم پی خلکو یو اعتماد دی په تاسو خلکو باندې. خو دې خوا یو کوشچن دا پیدا کېږي اته کاله شو شوکت یوسفزئی راغو آینه پر شارام خان منسٹر وہ ڈاکٹر ہشام انعام اللہ صاحب راغو آگے نہ بس اس تیمور سلیم جگڑا سے ہمیشہ چکم د دې سٹیک هولډرز دي آی سره تعلقات همیشه خراب پاتې شو. نو اوس تیمور سلیم جګړه صاحب سره یو ښه تعلق دی نن ګیلمن دي چې هغه هم نن رانغو د دې خبرې اورېدوله. ګورئ جی داسې دا چې د مخکې نه د هغې یو پروګرام شیډول شوی و هغې مطابق هغې په صحت کارت کې لګیا دي اهم ایشو اهم میټینګز و په مختلف اضلاع کې د هغې تللو او زه چې راغلم زه د صوبایي اسمبلۍ ممبر هم یم او زه چې کوم تیمور جګړه صاحب بیا باندې راغلی یم دوی سره ما واده وکړه او دا خبره بالکل کلیر ده ټولې دنیا ته بلکې ټول تاسو زما د میډیا رونی تاسو ما د ګذشته زما خیال د څلېرویشت کال نه تاسو ما پیژنئ چې زما کول او فعل یو دی زه منافق نه یم. کومه خبره چې ما هغه ته وکړې هغه تیمور جګړه سره نو هماغه خبرې به چې دی هغه به پوره کوم ځکه چې ما ورته چې زه کم پروګرام ته ځم او کومه واده کوم هغه پوره کوم. چې دوی تاسو ته ما ویل اصل ایشو د دوی چې کوم دي هغه چې کوم د اسمبلی نه به پوره کوو چې کم د هیلث منسټر اگر راځي هغه سره ریلیټډ دي هغه به هیلث منسټر کم چیف منسټر سره به هغه حل کوو او دا زموږ بچي دي دا موږ هېڅ کله یوازې نشو پرېښی. سر ماشاءالله تاسو ټولې وعدې کوئ. زه یو خبره کوم سکیورټي ایکټ حوالې سره شارام خان نن شپږ اووه کاله پهله خبره کړې نن پورې سکیورټي ایکټ د دې جوړ نه شو. نو دا یو خبره داسې دنیا خبرې زه ستاسو مخامخ ایښودی شم. نو کینې دا سټیک هولډرز دي څه داسې پلیټ فارم جوړ کړئ چې د دې دا مسلې حل شي تاسو سره ولې چې د همدا خلک تاسو له ووټ ورکوي نور خو څوک نشته جي اعتماد دی په تاسو. انشاءالله چې کله مونږ دا په دې باندې سټیپ الو دوی به مونږ سره وي دوی به ضرور ناست وي. او بله دویمه خبره دا ده چې تاسو ته پته ده چې مونږ کله راغلي یو د مرکز کې زموږ 2 کاله وشو په صوبه کې مونږ څومره کار کړی دی نو زه دا چیلنج کوم چې دوی په 40 کاله کې هېڅ نه دي کړي د کام نه صرف او صرف هغه کرپشن یې کړی دی ظلم یې کړی دی او هغه ټایم پاسي کړې ده. خو مونږ چې کم سټیپ الو هغه به ایماندارۍ سره اخلو او د دې څومره چې ډپارټمنټ دي هغه مونږ په خپلو خپو لګیا یو تقریبا 50% ودرول او انشاءالله مزید په 3 کالو کې به دا 100% ته رسو. مننه فضل الهی صاحب ممبر صوبایي اسمبلي خبرې کلیر کې چې د دې ټول تحفظات ما واورېدل. کوشش به دا وي چې د دې دا ټول تحفظات لرې کړي شي او دې ته هغه مقام ورکړي شي چې کم دوی حقدار دي. رنګ کتونکو په کووډ 19 خلاف د جنگ کې 800 نه زیات نرسز د کووډ 19 ښکار شوي په ګڼ تعداد کې په هاسپټلز کې غټ هسپتالونو کې دې ټول نه مخکې وي مریضانو علاج حوالې سره مریضانو مرداري حوالې سره دې ټول نه مخکې 800 نه زیات نرسز د کووډ 19 ښکار شوي. لیکن بدقسمتۍ سره اکه شان د دې په ذرایع
دیته ملو نشو خلکو خبرې مو واورېدې د میل اینڈ فیمیل نرسز تاسو خبرې واورېدې ای د خپل تحفظاتو اظهار هم وکړو ګورنمنټ نه څه ګیلې شکوې هم وکړې مونږ خو دا ایکسپیکټ کولو چې صحت وزیر به نن ځان را رسوي ولې چې دا د هغې سټیک هولډرز دي او یو آل اوور کې پي یو ډېر غټ کنونشن د هغې دې وخت روان دی نو امید و چې هغه به راځي لیکن بدقسمتۍ سره هغه دې پروګرام ته رانغلو لیکن بهرحال د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه نه به غوښتنه وي چې د دې خلکو تحفظات لرې کړي دا ستاسو فورس دی کووډ 19 حوالې سره که تاسو یو دا وی چې به کووډ 19 کې ټول نه بهترین کردار کې پی ګورنمنټ کړی دی او بیا تاسو په خپل دا کریډټ اخلي نو دا کریډټ د دې په بهاف باندې تاسو اخلي دا تاسو فورس دی نو د فورس تاینه حواله سره اگر تاسو د پروګرام ته نه راځئ نو ډېر د افسوس خبره ده پکار دا چې تاسو بنن راغلي وي د سره ملاقاتونه مکمل کړي وي دغه شک نشته تاسو د خزانه وزارت هم تاسو رشته د هیلث وزارت هم شته بیزی سکیجول دي لیکن نننی پروګرام راته کې کووډ 19 ټول نه مهم دی وخت دی په د صحت په شوبې حواله سره یو داسې مسله ده چې خطرناک صورتحال اختیار کړي نو دا خلک د وخت تاسو فورس دي د وخت جنگي کې لګیا دي دای د کردار ستاینه دای د خدمات استعین الحواله سره پکار دا چې تیمور سلیم جګړه سے موجود ہے لیکن بدقسمتی سره تیمور سلیم جګړه سے نننی پروگرام تھا حاضر نشو ګران کتون کو کووډ 19 خطرناک صورتحال اختیار کړي خپل هم خیال ساته خپل کوروالم خیال ساته او د اس او پیز هم خیال ساته او خلکو ته هم د حواله سره تبلیغ وکړي چې کم از کم په صحیح مانو کې د اس او پیز خیال ساتي ګران کتون کو د پیښور غږ نننی پروګرام نه خپل قربا سید شبیر شاه او د پیښور غږ پوره ټیم له اجازه راکړه د الله پامان